خبر لنډه کوم انعامونه راوړي بس منځل نه برکار دا علاقه پیرخانه یو وسیع علاقه ده په ټول ضلع کې نه چې پوره خیبر پښتونخوا کې ټول غټ یونین کونسل دی او ډېر لوی کلي دي پکې ډېر لوی عزتمن خلک دی پکې او دا ځای زموږ او ستاسو د ټولو مرکز دی دا ولندر چې نو په ولندر کې موږ هایر سیکنډري سکول غواړو تارڼه پکې غواړو اسپتال پکې غواړو الحمدلله جامع مسجد جوامع مساجد پکې هم شته که موږ غوښتل یې کړی غوښتل یې خو شته پکې دغه درې واړه ضرورتمند نورې ادارې دلته کې مرکز یې غواړو خو د دین دپاره د قرآن او د سنت د تعلیم دپاره ولندر کې د ښودنې ځای او مدرسې تاسیس تر اوسه پورې نه دی شوی دا د چا کور هغه روان شوی دی الله رب العالمین دې بیا دا کور دغه خلقو آباد کړي خو دې ځای کې په کرایه باندې سبق وایي 2000 روپۍ میاشت ورکوي 24000 روپۍ د کال د دې کرایه ورکوي موږ یو ملک اسلامي حکومت دی شل پیری میں تاسو ته چې ملک اسلامي دی حکومت غیر اسلامي دی موږ یریږو غره ها موږ نه یریږو حکومت غیر اسلامي دی موږ مخکې هم ویلي یو هغه چې حالات خرابېده په هغه وخت کې هم ویلي یو اوس یې وویو بیا یې وویو چې ملک اسلامي حکومت غیر اسلامي ولې غیر اسلامي طرز حکمراني پکې د اسلام خلاف ده جماعت لستا په ملک کې د بجټ کې پیسې نشته نو پیرا تحصیل کیوں وا یاره موږ زموږ جماعت کې 4 روپۍ پکې جوړو سپیکر ته وایي لږ غوړي پیسې پکې اړې ورکړو وینا نه د جماعتونو لپاره پاکستان بجټ کې پیسې نه نو اسلامي حکومت شو وایي ته نو یې چې جماعت لپاره پیسې نشته نو څنګه اسلامي حکومت دی بیا په کومه خبره چې اسلامي حکومت دی ملک بېشک اسلامي دی خاوره اسلامي ده د اسلام په نوم حاصله شوې ده ولې ملک کې خدا د اسلام نه راځي که نه چې کوم ارباب اقتدار چې هغه اسلام ته دیوال دی نو جومات ته پکې پیسې نشته د حکومت په خزانه کې او بله 15 شته بلډینګ جوړ شو ښه کار وشو موږ یې خلاف نه یو د دیني عصري علومو خلاف نه یو ښه کار وشو بد ورته نه یو چې بد وشو ښه کار وشو لیکن جوړېږي خو جومات ته پیسې نشته مدرسې له نشته نو چې دې ځای کې تاړه غواړئ کېدای شي چې بل شی پکې هم وغواړئ او هایر سیکنډري سکول پکې غواړئ ما بل شي اسپتال پکې غواړئ نو مدرسه پکې پکار ده که نه ده پکار په دې ځای کې داسې مدرسه پکار ده چې هغه د ټولو کلو لپاره بار موږ پرېږدي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینې مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته لاړ د ټولو نه اولنۍ تیږه اولنۍ بنیاد اولنۍ ګټه د کور ایښې وه که د مدرسې اول به مدرسه او جومات جوړوي نو هله به بیا محله جوړوي مسجد قبا یې جوړ کړو او چې کله مدینې ته دنده لاړ مدینې منورې ته دنده لاړ تاسو ته ما ویلي درس قرآن کې نو د جومات دپاره یو ځای خوښ شو چې دا ځای جومات ته راکړي ابو ایوب انصاري ته رضی الله تعالی عنہ دا ځای جومات نه پکار دی دا د ماشومانو د ځای متولي وه جومات دپاره ځای پکار دی هسې به یې درته وي هسې نه هغو له به زه پیسې ورکړم ځای متولي وینا موږ باندې راخرڅ کړه نو په مدینه منوره کې د مسجد نبوي اولنۍ تیږه د دیني دستګاه ایښودی شوې ده پیسې پیغمبر سره نه وي ابوبکر صدیق ته یې پیسې ورکړه تاسو ته د مال خبره کوم خبره ختموم الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وسيجنبها الاتقى د دوزخ نه به هغه سړی بچ کېږي چې هغه ډېر متقي دی الاتقى چې ډېر تقوادار دی ډېر نیکوکار دی هغه سړی به د دوزخ نه بچ کېږي هغه ډېر تقوادار یې چا ته ویل ایمانګزار ته روژهدار ته حاجي ته زکات ورکوونکي ته نه الذي یؤتي ماله یتزکا چې هغه د الله رب العالمین د دین دپاره خپل مال ورکوي تفاسیرو لیکلي چې دا آیاتونه د ابوبکر صدیق په باره کې نازل دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دیني تعلیم د درسګاه دپاره اولنی جومات مسجد نبوي کې چې اخیستی کېده روپۍ چا ورکړلي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکړلي اوس دلته خو موږ ګرانه ده خبره خلاصه دلته خو موږ ګرانه کم از کم ډاکټر والا څلور پنځه تنه که دا کاري شکلي وغواړي او څوک دې دپاره ځمکه ورکوي یا چا پسې تله غواړي چې دلته ځمکه ورکړه دا یو خبره درته کوم که لږ وخت کې دې ځای کې دلته ځمکه میلاو نه شي نو کېدای شي چې دا ځای به بل ځای کې جوړېږي بیا بل کلي ته به دا خود په خود ځي ګاډشار خلکو ته تیار دی هغوی موږ ځای ورکوو اجمیر کسان دي هغوی موږ ورته تاسو له ځای راکوو کته ورته خلک وایي موږ تاسو له ځای راکوو
خو موږ خپل د دې کې ګڼې دي قاضي صاحب دي دې دپاره چې یاره دا ځای مرکز دی د هر کلي خلکو د باسانۍ راتلی شي دا نن د حفظ او د ناظرې مدرسه ده دا به سبا موږ ته درس نظامي بیا یو ګیله به بله وکړو خفه کېږئ به نه بلې ښه خفه کېږئ به نه ګیلې به کوو مدرسې خو شته ولندر کې مدرسه شته نه خو قرآن نه پکې ځای نشته خفه کېږو به نه ګورئ ښه بلډینګ شته ښکلې مدرسه شته خو د قرآن تعلیم ته پکې ځای نشته اوس موږ څه شو نو پکار دا ده د دې عوامو له موږ او تاسو ټولو نه چې دې مدرسې له اول د ځای انتخاب وکړو چې ځای ورله یا ورله څوک ورکړي که دلته اجازه کي ورکولی نه شي د بای دیوالي پیسې ور الله پیدا کړي خلک شته پیسې ورکوي خو چې ځای ورله میلاو شي انشاءالله العزیز تاسو ټول خلک د ولندر یو که دا چاپېره خلک دی چاپېره خلک موږ د دین مرکز یې زموږ کلي ته لاړ شي خو د ولندر دا خلک دا مرکز دلته قایم ساتل غواړئ د ولندر دا خلک دا مدرسه دې ولندر کې ساتل قایم غواړئ که نه دې ته لاړه شي غواړئ د نن نه وروسته به د دې مدرسې د ځای دپاره دا د قاري عبید او د مفتي شریف الله کار نه دی یوازې تاسو ټول د ولندر خلک په دې دپاره غم کوئ د ګاڼشال خلک ورسره تعاون کوئ اجمیر والا څوک شته نه چا کوي اجمیر والا پکې مو شته نشته کنه څوک څوک شته یو قاری سولات یو د بلوشته ها زه خو درځم د بیلکانې والا یو د شاسن پکې ناس دی د جمهوریت دغه لیدو پکې څوک نشته معتبر وکړ والا پکې څوک نه راځي نو تاسو دا د ولندر خلک دا مدرسه کې دلته کوستاني اوسېږئ که چناب اوسېږئ که بالي اوسېږئ که هر خیل چې اوسېږئ دا ښار دی اوس او که کوستاني دي او که کاربلوش دي که هر څوک چې دي خو زموږ مسلمانان ورونه دي د ولندر په خلکو باندې اول فرض دی د هغې نه وروسته د ګاڼشال د ډیرۍ د سمڅو د ګردون په دې مدرسه کې د هر کلي واړه شته د اجمیر واړه پکې شته د شونیال پکې شته د هر کلي واړه ورته راتلی شي سبا به د درس نظامي دې پاڼه کې لیکلي هم دي کېدای شي چې د کتابونو د پړهایي سلسله پکې شروع شي لہذا شعبې د دې په کاریم کې هم شته د بیرو کې هم شته په ګاڼچال کې هم شته خو دا به یو مین مدرسه وي زموږ به کوشش دا انشاءالله العزیز چې دا مدرسه به په دقه ژبه جوړو خلیل الله مولوي صاحب الله رب العالمین دی خلیل الله مولوي صاحب له صحت ورکړي اکسیډنټ یې کړی دی خپای خوږ شوی ده زه ورخواله تللی یم داسې دومره څه خطرناک نه دی خطرناک نه دی چې خبرې نشي کولی خبر هغه دی خو خپای ماته شوې ده نو د هغې کې به راډول لګي پېښور ته په دغه بنیاد وړی نو برابر دی ټول مریضان چې کوم لیکل دي به دغه ورکړي به دې چټ کې وروسته به دعاګانې غواړي خو هغه ته ما یو پیرو ویم ته مدرسه هغه چې موږ جوړه دلته جوړه هلته جوړه که خو صرف یو کمره د کلي دپاره وي نه ما به د کلي حق دی خو نیک سړی دی کوم خیر چې د دې ژبې ټولو ته خورېږي هغه د یو کلي نه خورېږي د بیلکانې سړی د لاړې سړی د ډېرې سړی ګاڼشال ته نه شي د اجمیر ته نه شي د ولندر ته راتلی شي د بیلکانې سړی ولندر ته راتلی شي نو تاسو د ولندر خلک دا مدرسه په دې ولندر کې غواړئ که نه غواړئ په لاس پورته کړئ چې غواړئ یو سړی ځان له یو کور یو سړی چې زما په شانې سړی چې څه بود وباشي هم دی لس کمرې کور په یکه ککرۍ جوړولی شي او 600 خلک په ولندر کې اوسېږي یوه مدرسه نه شي جوړولی نو دا زموږ د ایمان علامه ده که بل لفظ د ایمان علامه ده که د څه شي علامه ده ځان له لس کمرې کور یو سړی په یوه ککرۍ جوړولی شي او شپږ کلیا چې یادېږي چې اوس دا د 100 کلو نه زیات دي شپږ کلیا یوه مدرسه په دې کې نه جوړوي او نه شي جوړولی قاري صاحب به د دې لپاره قاري صاحب د دې لپاره انتظام یو پروګرام به جوړوي او تاسو د هر کلي خلکو سره به رابطه کوئ د ټول کلو خلک به د دې مدرسې سره د دې اراکینو سره د دې د ځمکې او د دې د آبادۍ د دې لپاره به کوشش کوئ او دې کې به دوی سره د سر کردار ادا کوئ که د لکۍ کردار به ادا کوئ چې د سر کردار ادا کوئ نو لاس پورته کړئ دا الله پاک همیشه دی او دا جومات دی د دې جومات په دې د آبادي موږ وینو د الله سره دا لوز وکړو چې د دې مدرسې د تاسیس او د دې د آبادۍ او د دې د آبادولو کوشش په ټولو کلو باندې فرض دی که نه کوو به انشاءالله رب العالمین دې تاسو له اجر درکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دوام کوي